السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو ډېر د خوشحالۍ مقام دی. ویډیو غټیږي خو خبرې مال ډومبړې خوند نه راکوي. ډېرې خبرې څه وکم صحیح دی که نه. دا د مدرسې یو طالب علم دی او ماشاءالله محنت یې کړی دی او دا د زیبان زوی دی ابوبکر شاه. نو ډېر بختور یې پلاره او نیکه ډېر بختور یې. ماشوم تربیت وګورئ. دا اوس راځو ماوتا اوس دا ماوتا ته کم تبلیغین حضرات شپږ نمبر یې وایي که نه هوبهو یې ماشاءالله یادې کړي دي. نو ماشوم ته نظر نه کوي په سټیج باندې ناست دی او غالبا دا 27 رمضان مبارک دی چې الحمدلله تنګه روژه ده او طالبان ماشاءالله ډېر واړه پکې داسې دي روژه دي ماشاءالله. نو ګورو که نه ویډیو به اخره پر ګورئ او شیر کول ستاسو خوښه ده. شیر کوئ که نه شیر کوئ. دا ملګری به اوس ماته ته شپږ نمبر یې شروع کوي خو اگر که ویډیو غټیږي وګوره به لازما صحیح ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دین د صفاتونه اساس صفات داسې دي چې موږ او تاسو یې زده کړو عمل پرې وکړو نو موږ ته الله پاک د ټول دین چلیدل آسان کړي. د لایني نمبر 1 کلمات وایوه، نمبر 2 نمبر 3 علم او ذکر، څلورم اکرام مسلم، پنځم صحیح نیت، شپږم دعوت تبلیغ او د لایني خبرونه ځان ساتل. کلمې یوه معنا ده، یو مقصد دی او فضیلتونه یې ډېر دي. کلمې معنا دا ده لا اله الا الله محمد رسول الله، نشته لایق د عبادت مگر د یو الله نه او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. مقصد دا دی د الله نه د کېدو یقین او د ټول مخلوق نه د کېدو یقین زموږ او ستاسو په زړونو کې راشي. الله پاک په خپل حکم او اراده هر څه کولی شي او دا ټول په ټول مخلوق د الله د حکم او ارادې نه بغیر هېڅ نشي کولی. یو فضیلت دا دی څوک چې دا کلمات وایي لا اله الا الله محمد رسول الله په ورځ شپه ورځ کې 100 ځله وایي نو الله پاک په د قیامت په ورځ د 14مې شپې سپوږمۍ په شان سپین مخ راپورته کړي. بل فضیلت دا دی یو ظالم بادشاه مسلمانانو ته به ډېر تکلیف رسو. یو ځل مسلمانانو فیصله وکړه په دیګ کې بند کو، سرې پسې بند کو، اورې پسې بل کو. ډېر د خپلو خدایانو نه وغوښتل خو هغې هېڅ کار ونه کو. آخر دې د لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه یې ویله. تیز باران رالی دا اور یې مړ کو او یو تیز جاکړ رالی دا دیګ یې اوچت کو په یو ښار کې ولګېدو. د ښار دا ټول خلک ترې راچاپېره شو. دې ورته خپله ټوله واقعه بیان کړه او ټول خلک مسلمانان شو. په دې پسې مونځ دی. د مونځ مقصد دا دی مونږ د خپل 40 ګنټې ژوند د الله په صفاتو کې تېر کړو. یو فضیلت دا دی څوک چې 15 وخته په پابندۍ سره مونځ کوي الله پاک په دله 15 انعامات ورکړي. یو به په دنیا کې د رزق تنګي لري کړي، بل به د قبر د عذاب نه محفوظ وساتي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې قبر د جنت ته باغچو نه یوه باغچه ده او د جهنم د کندو نه یوه کنده ده. الله پاک دې مونږ او تاسو ته د جنت باغچه وګرځوي. یا پل صراط په پل وی د بجلی د پړق په شان پورې باسي. پل صراط پل 1500 کاله مزل دی، 500 په ښکته، 500 په بره، 500 په سیده. د توی نه تېره دی، د یخ نه نری دی. الله پاک دې زموږ او ستاسو حفاظت وکړي. عملنامه به ورته په ښی لاس میلاو شي. چاته چې عملنامه په ښی لاس میلاو شي او په خندا خندا ګرځي خپلو خپلوانو ته به یې ښایي چې ما ته د جنت ټکټ میلاو شو. الله پاک دې موږ او تاسو ته عملنامه په ښی لاس کې راکړي او بې حسابه بې کتابه به یې جنت ته داخل کړي. بل فضیلت دا دی مونځ د شیطان مخ توری. په دې پسې علم دی. د علم مقصد دا دی په هر نارینه زنانه بالغ دومره علم فرض دی چې د الله حکمونه او د نبي علیه السلام طریقې وپېژني، حلال حلال وګڼي او حرام حرام وګڼي. یو فضیلت دا دی څوک چې په خپل بچي باندې په ناظره قرآن مجید ختم کړي الله پاک پر د مور او پلار ته داسې لباس ور واغوندي چې دا ټوله دنیا به قیمت نشي پوره کولی. بل فضیلت دا دی څوک چې په خپل بچي باندې په حفظ قرآن مجید ختم کړي الله پاک پر د مور او پلار ته داسې تاج ور په سر کړي چې انور نه به یې رڼا تیزوي. بل فضیلت دا دی څوک چې په کم کور کې چې د قرآن مجید تلاوت کېږي په هغې کې به نارینه الواد پیدا کېږي. په دې پسې ذکر دی. د ذکر مقصد دا دی د الله لویي او دیان زموږ او ستاسو په زړونو کې راشي. الله په خپل حکم الله لویي او دیان زموږ او ستاسو په زړونو کې راشي. د ذکر کوونکي مثال د ژوندي دی او د نه ذکر کوونکي مثال د مړین دی.
ذاکرین خلق په خندا خندا جنت ته داخليږي. د جنت اته دروازې دي، یوه دروازه خاص تر د ذاکرین دپاره بیرته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې یو کس هغه د الله په لار کې پیسې خرچ کوي او د بل ذکر کوونکی ذکر کوي، نو ذکر کوونکی دی بهتر دی. په دې چې اکرام مسلم دی. د اکرام مسلم مقصد دا دی چې موږ د خپل مسلمان ورور قدر کوونکي جوړ شو، خپل حق وروسته کړو، د بل مسلمان حق مخې ته کړو. یو فضیلت دا دی څوک چې د یتیم په سر لاس راکاږي او د لاس ته لاندې څومره یخته راشي الله پاک په دومره ګناهونه معاف کړي. بل فضیلت دا دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې څوک د مشرانو عزت نه کوي، په کشرانو شفقت نه کوي او د علماو قدر نه کوي، دا زما د امت نه دی. په دې چې صحیح نیت ته صحیح نیت مقصد دا دی چې موږ هر یو نیک کار کوو د الله د رضا لپاره کوو چې پای کې للهیت وي. یو فضیلت دا دی څوک چې یوه کجوره دانه د الله د رضا لپاره ورکړي نو الله پاک په د جنت طعامونه وخوړه کړي. بل فضیلت دا دی څوک چې چاله یو ګلاس اوبه ورکړي الله پاک په جنت مهر کړي شراب وڅښلی کړي. بل فضیلت دا دی څوک چې چاله یوه جوړه جامې ورکړي نه الله پاک په جنت لباس ور واغوندلی کړي. بل فضیلت دا دی د بني اسرائیلو په زمانه کې یو بزرګو د الله عبادت پی کو، دا یو ځل چا ورته ویلي چې هلته یوه ونه د هغې ته خلک سجدې کوي، دا روان دی تبرګی راغستی دی، شیطان ولا مخې له ورغلی دی، و چې څه کوې و چې ونه واموشي دا ته نه شي ولی. دواړه په جګړه ورغلي چې شیطان دې راچیلی دی. شیطان ورته وایي ته اوس ما پرېږده، روزانه به ستا د بالښت د لاندې 2 روپۍ پرتې، 2 سهاره وي په 3 سهار نه وي، دی بیا تبرګی راغستی دی روان دی. چې روان دی چې شیطان ولا مخې له ورغلی و چې څه کوې و چې ونه واموشي دا ته نه شي ولی. چې دواړه په جګړه ورغلي جو دا بزرګ یې راچیلی، بزرګ ورته وایي دا څنګه چل دی؟ ابولیز مې ته راچیلی نن دې زه راواچویلم. دې پسې دعوت تبلیغ دی، تبلیغ د 15 ټکونه جوړ دی، تی باندې تکلیف، بې باندې برداشت، لام باندې لګاتار کار، یې باندې یقین او غین باندې الله غیبي مدد. په دې چې دعوت تبلیغ مقصد دا دی چې موږ په خپل هم ښه کار کوو او نور هم ښو ته راولو، په خپل هم بد کار نه کوو، نور هم د بدو نه منې کوو. یو فضیلت دا دی څوک چې د الله په لار کې وځي او یو مونځ پکې وکړي الله پاک به درته یو کم 50 کروڑ منځونو ثواب ورکړي. بل فضیلت دا دی څوک چې د الله په لار کې وځي او د لارې دا ګردوبار کې ولګي د جهنم اور څکې چې لوګیان د دا بدن نشي مسه کولی. بل فضیلت دا دی څوک چې د الله په لار کې وځي یوه روژه ونیسي نه الله پاک په یو کم 50 کروڑ روژو ثواب ورکړي. د دې دپاره مشرانو نصاب مقرر کړی دی په ټول عمر کې 4 میاشتې، په کال کې چیله، په میاشت کې سیروزه، په هفته کې 2 ګشتونه، یو په خپله محله کې بل په بله محله کې، هر ورځ 2 تعلیمونه، یو په کور کې یو په جومات کې. د جومات چې راځي د هغې سره په کثرت سره کېناستل او کوم جومات چې ځي د هغې سره هجرت کول. زما د 4 میاشتو اراده ده، تاسو خپل ارادې وفرمایئ. ماشاءالله 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 جی ماشاءالله ډېر بهترین ایوارډ واغستو. حالانکه 100 روپۍ داسې دي که نه انعام په طور باندې دومره ماشوم دومره ایج که ماشاءالله 6 نمبر یې ډېر ګران کار دی. جی زما د مینوال ته څه پیغام ورکې په دې ویډیو کې؟ شاباس. زما خو د نمبرونه مخکې 6 نمبرونه مخکې ستاسو نه یو سوال کوو، خو تاسو خبرې وکړې ما بیا ځکه ونه وي. تاسو زموږ سره دومره محنت کوئ، په دومره کم ایج کې تاسو زه دې سټیج ته راوستم. زما دا ویډیو چې څونه ملګري ګوري ثواب په نیت نور ملګرو ته شیر کوئ. جزاک الله ماشاءالله ماشاءالله. دا ګوره کچ ماشوم دی او تاسو یې نه جي نو الله دې بختور کا، الله دې مور او پلار ته صالح دینداره لوی کا، دا زما طرف نه ګفټ او انعام والا او الله دې ګل ګلزار ساته. الانګې دله زه 2000 هم ورکولی شم، 3000 په جب کې راسره ورکولی شم، خو لیکن نه د ماشوم بیا خرابېږي، بیا پیسو لکه اوړي هغه طرف ته نو ماشوم له به دومره پیسې ورکړي چې دا بېځان له ماښام روژه ماته وایي. روژه یې که نه؟ ماشاءالله روژه هم دی ماشاءالله ورته ویل لکه ښه جي دې خو لکه خپل ارادې وفرمایلې. اوس راځو طالبان نه تپوسونه کوو چې هغه څه وایي. زموږ څو میاشتې اراده ده تپوس به کوو طالبان نه که نه، خامخا دا د دین یو شعبه تبلیغ کار که نه. جزاک الله. دا چې کوم سټیج ته رارسېدلی یم دا هم دغه شله ماشوم ناست یم، زموږ ټول خاندان تبلیغیان دي. الحمدلله راځو طالبان تپوسونه کوو چې تاسو څو میاشتو څو کاله اراده ده د خپل دغه وفرمایه چې ماشاءالله تاسو څو میاشتې اراده ده؟ 4 میاشتې. الله دې قبول کړه، الله دې قبول کړه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. ښه جي راځه راپسې ګوله راځه. ښه شاباس شاباس. ښه ماشاءالله ماشاءالله. هیله دی خو ماشاءالله ابوبکر رکت ماشوم دی که نه عبرت والا 4 میاشتې. 4 میاشتې.
تا به څلورو دا ستا سره ورور دا ستا نه مخکې شو ها ماشاءالله ماشاءالله خدا ته وای کنه چې ماشاءالله ګور څومره کچ ایج کم کې ایج د کڅو وته وای مړه کوم عمر بده واسنه داخله کا په خاندي کنه کټ ماشوم دی او دا سټیټ ته وخت کنه ناس ته کیمره کې راوړل خو مزدار ناس ته اړو غبراویګم چې یار زه مال بیان نه دی نه را دي نو کټ ماشوم دی ناس ته دغه نو وسه د څنګه وکړه کنه چې ته بسو مخته لګي یو کال ورکوټه نه الله ها وای شابو ډېر ورکوټه نه غټ بشه ما کنه نشي ویلې کله غټ شم الحمدلله بیا به تبلیغ کار کوم ان شاء الله خما شارټ کیږي او ویډیو انتهایی غټیږي ها مزمل پاسه ماشاءالله دا مزمل باید ماشاءالله رمضان مبارک ده کنه او 27 رمضان الله د خیر کی او عالم ډیر وجار چټیر وکړه کله کې باندې معنی وته کو ته چې په اخیره کې دا لګ کمزور افغانانو خبر ده ګاډي ته هېړ وو کنه یا ټیره ته پنچر کو نو خیر ماشاءالله ماشومان دي دا هم زیاتې نه کول فکر خمدات پښ نمبر واورول ماشاءالله او د سلول یو ماشاءالله بلال ماشاءالله بلال دا ته کنه سلور میاشت لازمن میں لگے ماشاءاللہ 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 اور تو ورکوټه نه غټ پښو ان شاء الله غټ پښو ماشاءالله ماشاءالله جزاک الله تعالی جزا ویډیو مخکې ملګرو ته د عمره مدرسه او د کلی مدرسه به ماسپخین نشي او پروژه کې خو درو نشي ویلې ماسپخین راشي جو به مازیګر مانځنه مخکې روز خطه عمر خیر ماشومان دي خپکی نو ډېر به بور کوم نو جزاک الله تعالی جزا تاسو ډېر مننه تاسو موږ ته دا ویډیو گلزار ساته